چا چې د رمضان مبارک یوه روژه وخوړه قصدن او بې د عذره، نو دا خبره ټول واورئ. بعضې کسان داسې وي که نه چې هغه بغیر د عذره روجې خوري، وړې وړې بانې جوړوي. څوک وایي زما معده کې فرق دی، څوک وایي ګرده کې مې فرق دی، او څوک کمې بانې جوړوي کمې بانې جوړوي. خو هغوی بغیر د عذر نه روژه خوري، قصدن روژه خوري د رمضان المبارک. خو په دې خبره ځان پوه کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کوم مسلمان چې بغیر د عذر نه، په عذر باندې هر څوک پوهېږي چې عذر څه شی وي. عذر هغه دی که نه چې داسې بیماري انسان ته لګېدلې وي چې هغې ته خامخا یا د خوراک ضرورت وي یا هغې ته د اوبو ضرورت وي. لکه مثال به داسې درکړمه، بعضې د شوګر بیماران وي چې هغې ته د خوراک ضرورت وي، هغې چې خوراک ونه کړي نو هغې د بیماري نوره هم سیوا کېږي. بعضې د ګردو بیماران وي چې هغې اوبه ونه څښي هغې، نو د هغې دا بیماري نوره هم سیوا کېږي. دغه اوس د عذر بیماران دي، دې ته چې دی دا روژه معاف ته خوړل. خو هغه کسان چې هغې ته هېڅ عذر نه وي او هغې بغیر د عذر نه روجې خوري، نو دې باره کې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث واورئ. نبی علیه السلام فرمایي چا چې بغیر د عذر نه یوه روژه وخوړه، نو که دې ټول عمر بیا روجې ونیسي، نو د دې یو روجې ثواب بیا دته نه میلاویږي. الله اکبر. نو ټول دا خبره واورئ چې کم کسان بغیر د عذر نه روجې خوري او وړه وړه بیماري چې دی هغه ځان ته رامخې ته کي، ځان ته پرچې جوړوي په ډاکټرانو باندې، چې زه بیا که مثال ما د څوک کوم وي زه به ورته دا پرچې ښیمه. دا پرچې خو به ته دې جهان کې ډاکټر ته یا به مثال عالم ته به وښایي، هغه به ستا د دې پرچو مطابق تا ته به ووایي چې ته روژه وخوره، خو هغه جهان کې به ته الله ته څه جواب ورکړې؟